که غواړئ چې الله جل شانه مونږ له په امتحان کې کامیابي راکړي نو د دې وظیفې اهتمام کوئ او په تفصیل سره دې وظیفې ته غوږ کېږدئ انشاءالله چې الله جل شانه به په امتحان کې تاسو له کامیابي درکوي او په ښو نمبرو به تاسو راځئ. خو اوس په دغه وظیفه کوو څنګه، طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوو. خو د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم، بعضې نیم کسان وي هغه دغې وظیفې ته غوږ کېنږدي، په صحیح تفصیل سره ځان پویه نه کړي نو بیا هغه شان کار نه ورکوي. اولنۍ خبره خو دا ده چې کله انسان له خو اول پکار دی چې دی یو ټیمه مونځ نه قضا کوي، دی د مونځ اهتمام کوي. بل چې کله ستاسو اگزام راشي په دغه ورځو کې خو به قطعا مونځ نه قضا کوئ، بالکل مونځ به په داسې ورځو کې هم نه قضا کوئ ځکه دا د الله حکم دی. الله قرآن کې فرمایي واقیموا الصلاة، تاسو مونځ قایم کوئ، دا د الله حکم دی، دا به په یو حال کې مونږ نه پرېږدو. بله دا ده چې کله ستاسو اگزام شروع کیږي اول نمبر تاسو به د مونځ اهتمام کوئ، د نظر حفاظت به کوئ، د دې سره سره به 24 ګنټې تاسو دا ژبه په ذکر باندې لمدوي چې د ذکر اهتمام پکې تاسو کوئ. بله خبره وظیفې ته راځم او وظیفه څه ده په صحیح طریقې سره ګوره دې ته تاسو په صحیح طریقې سره غوږ کېږدئ انشاءالله ډېر زر به پرې پوه شئ. کله چې اگزام شروع کیږي اولنۍ پرچه دي، سحر راپاسېدې مونځ دې وکړو، د هغې نه بعد کله تا پیپر ته تیاري کړې ده بیا چې کله ته د کور نه وځي نو اول به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکړي. نیت یې دا دی 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم، الله اکبر، نیت ته وتړو مونځ به پوره کړي څنګه چې عام روټین نوافل سړی کوي هغه شان طریقې سره به تاسو مونځ وکئ. د هغې نه بعد به بیا تاسو سورې قلم نون والقلم وما یسترون دا صورت په تاسو یو پیره ووایئ. بیا چې کله د کور نه روانېږي د درود شریف اهتمام به کې، چې کله بیا هلته دننه شي هلته تا ته کوسچن پیپر میلاو شي د هغې نه بعد کوسچن پیپر به ګورې نه، الټه به کېدي په پرچه بورډ باندې او یا علیم علمني یا علیم علمني، دا به تاسو کم از کم 41 مرتبه ووایئ یا علیم علمني. بیا به کوسچن پیپر ته وګورئ او هغه به یو پیره پړاو کړي انشاءالله. امید در به ساتم چې تا کم پیپر ته کار کړی وي، ستا څومره محنت کړی وي، الله جل شانهو به ستا په ذهن کې ستا په دماغو کې به هم دغه سبق راولي او الله جل شانهو به دغه پیپرې په تا باندې ډېرې بهترینې کوي او الله به تاسو ته ډېر زیات چې کوم دی په ټولو خلکو کې به الله جل شانهو تاسو له بری درکوي، تاسو به کامیابي درکوي. نو کوشش وکړئ چې د دې وظیفې اهتمام وکړئ. یو د مونځ حفاظت کوئ، ښه مونځ هر ټایم کوئ، په یو حالت کې مونځ مه پرېږدئ.